دا رجب میاشت وا تقریبا 13 شو. عام طور باندې د میاشت کې خلق زکات وباسي او زکات چې دی هغه پچا باندې کیږي نو زکات د پاره نصاب چې دی هغه 6.5 روپۍ دي. 6.5 روپۍ چې چا سره نغدي وي او د ټولو ضرورتونو نه بچت پاغه باندې کال تیر شي نو هغه کې به بیا 2.5% زکات ورکړي. سلو پسې دونی میں زرو پسې 25 سلور زرو پسې دوشوي سل او 2000 پسې 50 او 500 پسې 12 نیمه نو 1.5 سل او 12 نیمه 1 سل او 2.5 روپے اتانی دا 6.5 روپو زکات کی. چا سره چې بیا زیاتی وی لکوی هغه پسې 2.5 روپے داسې ورپسې شماري. نو زکات نصاب چې د عزیزانو هغه 50 نیمه تولې سپین زر دي او 9 نیمه تولې سره زر دي. کيو سړی سره نقد نصاب هم وی او بیا یو تولا سپین زری نو ام دا باغې سره یو ځای کوي او یو تولا سره زروین نو دا باغې سره یو ځای کوي او حساب به لګي او 2.5% په حساب به ورکړي. دا د زکات د سوال کوونکی جواب. دویمه خبر عزیزانو دا ده چې اوس که په ریډیو باندې اوري او که د دوی په دې ټلویزیون باندې اوري او که د دوی په اخبارونو باندې ګوري نو بغیر د دهشتګرد نه بل ټکی نشته. دهشتګرد دی او دهشتګرد دی، دهشتګرد دی او دهشتګرد دی. د دوی مطلب دا دی چې دهشتګرد هغه سړی ته وایي چې هغه بې ګناه یو سړی مړ کړي. تاسو په ایمان ووایئ چې نن پر روی زمین باندې د امریکې نه لوی دهشتګرد بل څوک او د هغې نه لوی ذلیل او ظالم ملک بل څوک. دهشتګرد خدا معنا ده چې بے گناہ سره وجل کنا. نو کابل کم ظلم امریکې سره کړی دی. امریکا خودی یا عدالتن یا په دوه کسو کې ثابته کی چې افغانستان په امریکا کې یو چرګ مړه کړي او نن هره ورځ لس زل بمبارۍ په قندهار او په افغانستان او په جلال آباد باندې لس زل بمبارۍ کی او بے گناہ ماشومان زنانا سپینګيري دا پکې مړ کی. نو الله پاک دې
دا مسلمان ملکونه په غبرګو سترګو وړاندې کړي چې په ټپو کې او نظر یې نه لګي. نن دا ټول خاموش دي او دا نه وایي چې ته د دهشتګردۍ نوم ولې، نو ظالمه تا نه لوی دهشتګرد بل څوک دی. او بیا بې ګناه یو سړی مړ کول دا د قرآن فیصله ده چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. چا چې یو مسلمان بے گناہ قتل کړو نو د دې سزا به صحیح، د دې سزا به جهنم وي او جهنم به څنګه خالدا فيها، ټول عمر به دې په جهنم کې. بیا دا د قرآن نه ثابته ده چې من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې یو مسلمان د مرګ نه بچ کو د دې اجر به دومره لکه دا ټوله دنیا د ځمکې په سر د مرګ نه بچ کړي. من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې یو انسان بے گناہ قتل کړو د دې سزا بدای لکه د ځمکې په سر تمام بنی نوع انسان چې دی دا ټول مړ. د یو په سر کې به ګناه دومره وي لکه چې د ځمکې په سر بنی نوع انسان نه یې پرېښی، دا ټولې وژلي. نن امریکا د یو په بدل کې د ټولې دنیا قاتل دی او کنه د ټولې دنیا. نو عزیزانو نن هغه د ټولې دنیا قاتل هغه مونږه دوست ګڼو او مونږ ورته دوست وایو. د ټولې دنیا قاتل ته چې څوک دوست وایي د دغه نام لوی د کافر بچی بل څوک نشته. عزیزانو د خدای نظام دی. تپوس شو چې شهید دی چې په ګولۍ ولګي یا په توره ووالی شي، په دغه وخت کې خو به د ده د ګولۍ لګېدلی ځای یا د تورې وهلی ځای ډېر درد کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، شهید چې په ګولۍ ولګي یا په توره ووالی شي یا په بم کې والوځي، د ده دا زخم دومره دردم نه کوي لکه د ډېرې ازغۍ چې د سړي په بدن کې ده، دومره دردم نه کوي. او د ساه وتو سره د روح چې دی هغه بیا په جنت